الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. دا دغه کم کنو اعتبار پرون ما اورېده بار درجی والا ډېر تکلیف کی د آیت کریمه کې حد سرقی ذکر کړي. حد سرقی سرقه الیت د قصې دینه مزه سارق او سارق او سارقین ولا سغسیږي دا سزا ده. ذکر خلکو د مال حفاظت او د خلکو د جان حفاظت او د خلکو ناموس حفاظت دا د دین یو مهم اصل دی. عزت ته خطر ورسیږي نو هغې کې بدترین اشنا القتل دی رجم کاڼو باندې ویشتل. ځکه عزت دا د مال او د نفس نه غوره دی. د چا جان ته نقصان ورسیږي قتل شي نو د هغې قصاص او د چا مال ته نقصان ورسیږي مال یې څوک واخلي نو د هغې قطعیت ده. که یو سړی راپاڅېږي او بل سړی ووهي لاس پې غوڅ کړي نو بیا نیم دیت دی. اسیس په هېڅ سره چا لاس درنه غوڅ کړ نو بیا به تا نیم دیت یې دی. یو عضو نیم دیت دی. نیم دیت څنګه دی؟ 50 اوښان دي. یو عالم باندې چا اعتراض کړی و دا څنګه دین دی چې یو طرف ته د لاس قیمت 50 اوښان دي او بل طرف ته په 10 روپۍ باندې چې غلا وکړي نو 10 روپۍ باندې بیا غوڅېږي وي قیمته شته. تاسو خیال دی که نه؟ قیمت یې 50 اوښان دي او غوڅېږي په 10 درهمه 10 روپۍ. نو هغه ورته جواب ورکړی دی شعرونو کې او ورته وایي هر کله چې دا لاس امین و نو سمین و لما کانت امینتن کانت سمینتن چې امین و نو قیمتی و 50 اوښان فلما خانت حانت هر کله چې خیانت وکړه نو حانت سپک صحیح شو. خیانت سره سپکېږي که دقه انسان دی. الله وایي د کعبې ورانول خدای پې دومره نه خفه کېږي لکه انسان په قتل چې سړی څنګه خفه کېږي. اهتز له عرش الرحمن د خدای عرش خوځېږي د خفګان. الله ډېر غوسه همدقه د انسان مالک رب چې کله انسان زنا وکړي نو بیا ورته وایي وجنئ او وجلم څنګه دي اشنا القتل ډېر بدترین قتل په کاڼو یې ولی کاڼو دې سا وباسئ ځکه خیانت وکړي. نو والسارقو غل سړی والسارقتو غله ښځه فقطعوا قطع کوي ایدیهما لاسونه د دې دواړو جزاء بما کسبا دا جزا دا په هغه څه چې دوی کسب کړي دي نکالا من الله دا عبرت دی د الله د طرفه او الله د غلبې والا دی او حکمتونو والا دی. الله غلبه والا دی چې حاکم ته غلبه ورکړي د په سارق او سارقې. حکیم دی چې قطع د یدې سزا مقرر کړي دا دی کې د الله حکمت دی. الله پې پوهېږي. الفیهما موصولة السارق والسارق د صیغې د اسم فاعل دی او الف لام پکې موصولي دی. نو السارق والسارقة مبتدا ده. معنا به داسې چې الذي سرق والتي سرقت فقطعو دا به خبر شي. سوال دار چې خبر باندې پاول راغلی دا دی وی ولی شبه به شرط دیو جنا چې مبتدا مشابه د شرط سره دخلت الفاء په خبري پای په خبر کې راوړې شو
تاسو کافیه کې ویلي دي کړه واذا تضمن المبتدا معنى الشرط فيصح دخول الفاعل في الخبر او دا مبتدا کله متضمن کیږي معنا د شرط سره چې مبتدا اسم موصول استله کی جمله فعلیه راغلی الذي یاتینی پلو درهم یا موصوف یو صفت جمله فعلیه راغلی کل رجل یاتینی پلو درهم دا ویل کړه وهو دا خبر فقط وایدی او ماده سوال دار چې فقط وایدی او ماده او جمله انشائیه ده انشائیه څنګه خبر راغی انشائیه هم د مليانو نورې دي چې خبر نه واقع کی جواب دار د محققین رائے نه ده دا د عام نحات رائے ده چې انشائیه خبر نه واقع کی د محققین رائے ده چې جمله انشائیه خبر واقع کیږي ها دیم دار عام نحاتم د محققین سره په دې متفق دي چې کله په مشابهت د جزا کې واقع شي دا شي چې مبتدا متضمن معنا د شرط لري نو هغه جمله انشائیه بیا خبر واقع کیږي په اتفاق سره ځکه دا پشان د جزا ده او جزا په انشاء واقع کیږي نو خبر چې مشابه د جزا سره شي انشاء واقع کیږي ای یمین و دی ایدین طول لاسینا ید خودی دینا تردی دی پوری طول تاوی دی ذکر دی کل دی مراتنا جز دی مجاج مرسل دی ای یمین کل منهما خیل آست هر یو دی دوارنا من الکوئی دی مرواننا دی زینبیت غصه دی دا مالی دلی دی چی دا اسلامی امارت و افغانستان کی آئی با غصول دا تیرہ چاڑ بانے ہوئے دا سے ہوا اللہ سبل تو کر دے خالی سوٹے بپا او بیا با ڈاکٹرانو کنا بس والا ایمبولانس کے بیوا چاو اسپتال لبے ضرور رسا دا دی باقی علاج پہ ہو نو اس ما تا پتا نشتا چی با دی بے ایسا کول چی دا لان دی با ہوا خدا میں پر اخبر افتر کو کتی دی چی دا سی بے کول نگو رئی نو بینت دا کافران دیتا ظلم ہوئی دی شریح حدود تا ظلم ہوتا ہوئی و زمان دا ضعیف الایمان دا مسلمانان مرتا ظلم ہوئی مولانا بیزیگر سے خبر دا ٹیزن پاسی اوی دا اللہ سم پاسی دی که ٹیزن پاسی دا ٹیزن پاسی نی دی دا دنیاوی دا سکول و کالج والا دا وی ذهنون خونډیر خرابی کنا خم پاکستان دیر خخلا کم پاکستان اکثر دا ټیزن پاسی خو وسی نظر والا د اسلام د حدود نور وسی شي نو غویم دې ته ظلم وای د ډیر نه مې دلی دا څنګه چل دی لاس ته خود کته انسان تکریم پکار دی وتا لکه خدای ویل دا انسان د خدای دې کې دستا دی د خدای نه جوړ کړي دا الله خو خدای چې څه کوي نو الله دار لګری دی کې حکم دی کنه وبینت السنت سنت بیان کړي چې الذي يقطع بیا چې قطع پدې کې کیږي ربع دینار اندار شافعي مسلک دی ربع دینار کې وقته کیږي او زمنګ مسلک لس درهم دی ها وسایدن یاد دې زیاتنا ونو ان عاده ک دوباره راغی قطعت رجلو الیسرا غسخبتی غسیږي من مفصل القدم د خګرینا مفصل القدم زید جدای د قدم صحیح شو قدم خدا لاندې دی او دا بر چې ساق دی او د دې دوړ په من کې دلته مفصل دی ګوري دا خوځيږي دې کې به غوځ کې دې ته مفصل القدم وای مفصل زید جدای د ساق او د قدم ثم اليد اليسرى بیا وغسلاس کی ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك پس دینه شل شټی کنو یو زرو بیا به تعذير ورکول کیږي جزاء دا نسب ده په مصدر باندې جوزو جزاء مفعول مطلق ده بما کسبا دا صفت د جزاء ده کائن جزاء کائن بما کسبا نکالا عقوبت اللهما عقوبت ده دې دوړ د پاره عقوبت اللهما کی اشاره کوي چې دا نکالا دا مفعول له دي د جوزو د پاره جوزو پیرو کنا تاسو په پوښتنه کنه شو دا جزاء ده ثابت ده الله د طرفا والله عزیز الله غلبه والا ده په امر کې حکیم ده په خلق
فمن تاب چاچه توبه وست من بعد ظلمی فاستظلم ددنا رجعان السرقتی واستعملو عمل بسم کفین اللہ توبالی اللہ برجو کی پدو ان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے پہ تعبیر بھی حاضا چی تعبیر پدی سر غفور رحیم سرو کو ما حقد تقدم چوڑان دیس شو تیر شوے دے مخی تیر شو فلاسقتو بتوبتی نساقتی کے بتوبی سر حق دادمی دقتنا اورد المالنا نام بینت سنت سنت بیان کری دینا انہو دے ان وفیانہو کعفو شیدتنا قبل رفید الامام مخیدت لو دے امامنا سقط القتو قط ساقت شوالی شاکی صحیح شو غلی گیر کر او حاکم لیوی نوڑو نبال بیا پیر دغنشتا قطع بیانشتا کر او دی کی مسئلے ته اشاره کړي فلاس کتب توبتی حق الادمی چې حدود کفارات دی او کزواجر دی احناف او د شوافیو مشهور مسله ده چې حدود کفارات دی او کزواجر دی او دا یو وسی مسله ده دا ان شاء الله حدیثو کتاب کې وایي علم تعالی ما تن پورېږي استفهام پدې کې تقریر د پاره چې الله تعالی عدل رب شهید اسمانو د ازمکی يعذب من يشاء تعذيبه ويغفر بخنا كيل من يشاء المغفرة چاہتے چخو خشی مغفرت له اغلرا اللہ تعالی پاس چیز قدرت لری ومنه التعذيب والمغفرة یا ایها الرسول پیغمبر لا يحزنك الذين غمجد دین کی تا صنع الذين کارونا دا صنع روی تزکا چه حزن خونو متعلقی کی دا زواد کا پوری تا دا غمجد نکی پلانکی دی تا غمجن نکی نو پلانکی بانی خو سڑے نا غمجن کی گی دا پا کارونو سڑے غمجن کی گی کنا نو حزن دا ابن متعلق کی گی دا زواد تو پوری نو عرض ورسر راویستا لا حزن کا غمجن دی نکی تاسونا اللذین کارون دائی کسانو یسارعون فی الکفری چی جلتی کئی پا کفر کی یقعون فی واقعی کی بائی کی بسرعتن پا سرعت سرا تیزی سرا یظہرون اخکار کئی ازا کلا وجدو فرصتن چکل دی فرصت پیدا کی من لیل بیان دے من اللذین دائی کسانونا قالو چوا یا من نامنگ ایمان راوڑے بی افوائیم داوی فخلو بات دی بیال سنتیم دا بی افواہیم متعلق دے تر قالو پوری قالو بی افواہیم فخلو وی آمن نامنگ ایمان راوڑے دے ولم تومن قلوبهم ایمان ندر وڑے زڑن دو دی چدا منافقین دی ومن اللذین دائی کسان ناہادو چیو جان دی سماؤن للکذب قوم دسی و قوم دیدا سی موصوفی ورطرویستا قوم سماؤن للکذب یا من اللذین ہادو دا خبر مقدم شو او قوم موصوف شو سماؤن للکذب صفت شو موصوف سر صفت مبتدا مؤخر شو داسی و قوم دے چوری اوریدن کی دی دروغو اللذی ترت ہم چرزان نے جوڑ کری دی احبارو ملایانو دوی سما قبولن ندوی اوری پا قبل دو پاوری دلو دا قبل دو سرا ملایان ورطا رزان ندروغ جوڑ کری دی دوی اوری سمانا قبلی اوری دو ند قبل دو اوری دل مراد یهودیانو چی دقا کارو چه ملایانو بورتا سویل یقب منل دیتا نکتل چی دا رواجیو کنا رواجیو دا مولا میں خوئی که غلط ہوئی مولا پسی بدر دا کیوی دا سویلی دی او مطلب دا کعب ابن الاشرف دا سویلی دی او عبداللہ ابن السلام دا سویلی دی او ابن الدسینہ دا سویلی دی دا بیوی سماؤن من کل قوم اوری اوریدل کئستان رہا قوم دپارا لیاجل قوم آخرین دا وجد بل قوم من الیہود لم یادکت چتا تندر آغری تانے موری و دید پارے نوری چوی منی بلکہ دید پارے اوری چی نور تے ورسی قوم تے ورسی ہم اہلو خیبر دی زنا بیہم محسنان زنا وکر پدے کے دو شادی شدہ کسانو فکریہو رجمہما دی بدگان رجم داوی مالدارو فبعثو قریظہ دیولی گا قریظہ لیسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن حکمی دا حکم داغینا یحرفو نبی علیہ السلام تیویل بعد سکار بکے چدا دوار برجم کی گی وی اغور دی دا چاہتا کی دیشی تورات کے خدا نشوی روڑی تورات تی روڑی دا ورن لاتی کی ناستا تورات تی کلاو کوا رجم چی کمایت تو پاگی دا سلاسی خیدے وخوادی خوادی عبداللہ ابن السلام مرتوی قربان دا اللہ سورتو آئے چلگ لری دا اللہ سے چلری کنو دا رجم آیت دا سے زلیدہ پڑقیدہ
وی ګور رجب پکشته کنه الله وی یحرفون الکلمات علی کلمه الذی فی التوراۃ کایت الرجب من بعد موازی رسل زیننا التي وضع الله علی جل خفاقی بنا یبدلون وبدلی یقولون دیوای لمن دا چا د پار ارسلوهم چې دی لګری غی نبی علیہ السلام ته ولېږي تپوس ته پاره ته تپوسو کده سوي ورته وی نو تی تم هاذا کدا څه خبره درته وکړه په خذوه وی منای تاسو په پوښتنه هاذا تاسو خبره حکم محرف الجلد تاسو د تویل چې دوری ور کوي ای افاکم به محمد په دې درو سره پتو نبی علیہ السلام درکړه په خذوه وی منای فقبلوا وإلم توتوه کچری تاسو خبره ونکړه بل تاکم بخلافی بلکې تاسو د دې خلاف فتوا درکړه ته رجم فحذروا بیا ځان او ساتین بلو چې وی منای به منای تاسو په پوښتنه دا ډېر خندیرانو زمونږه معاشره د قشان د ګوره یا د يهودو خاصیتونه په من کې موجود دا بنوایو خلکو له چې تاسو بنی اسرائیل یا يهوديان قسم دې ګوره اخلاق ټول زمونږه تاسو کې مکه موجود دي کې نه دي منګله چې کله څه فیصله راشي ولکه شریعت دې کې څه وایي نو چورته وایي چې شریعت کې دا خصه حق کېږي نو بیا ټینګي دې په شری باندې کومه او چورته چې بیاله ونه د جرګه وبکیو دا سیده کنه ده اکثر مولانا خلک ته پوښتنه کوي د ځمکې لاندې دا سیده یو تاسو کوم وکړه او چورته چې شریعت کې نه کېږي کنه بزاوه ز 16 بور روغه بور سره وکړه جرګي کار پاو کوم چورته چې غټي نه بیا کله کی وځي په شرع کوم د شرع نه غیر مسلمانانو بل څه نه په مولا به وای دا سکی کنه کوي قبایلی خلک هي ملایانو کوم دا شی یا نظریه قائمه کی کبه دې ور سره دې در سره زی خو خبر ده کده نه لګ منحرف سره بل بیا به ممانای الکه خبرې له غوګونی ته چې خبره کیته وای ومن يرد الله فتنه وسوء الله غاري فتنه واذلاله داغ بلاری کوي دل فلت تبلیغ له من الله شيئا ته اختیار نه لري غلرا د الله د عذاب نشي شي پیدا بیا پتا پکور داغي کیو لای کلذین دا کسان دل يرد الله تعالی نو غاري اي طاهر قلوبهم چې د دې زلون پاک من الکفر د کفرنا ولو اراده کله دای غتل لکان د دې زلون پاک لهم استددی لپاره په دنیا کې خزيون رسوایی ذلت ذلت بالفضیحت پر شرمیدل او جزیه سرا ولهم استددید پار په اخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب سماعون للکذب هم سماعون دیوري للکذب دروغ د پاره چې دروغ پکې ګټ کی دروغ پکې واچي د پاره اورې دستانه کوي چې یو د رښتیا کې شل ورته نور یو ځای کې او داسې وي اکالون للسحت خورن کې دي د حرامو سحت سحت فزمید حاصرا سحت و سکونها الحرام کر رسال کر رشوت رشوتونه علی رشوتونه پنچاو کا کچری راشتا تل تحکم بینهم چې ته فیصله وکې د دې په منځ کې پحکم بینهم ته فیصله وکې د دې په منځ کې وارزان هم یا مخوګه زو د دینه دا تأخیر منسوخ دے بدی خلصوانی حکم بینهم بمانزل اللہ لایت ویجب الحکم واجب دے حکم امیر لربینهم دے کافران پمینس کی وکل ایزا تراپاو الینا چکل مسئلہ منگ لرا اوچتے کی فیصلہ کافران روڑی نبی کول واجب دی وہو صف قولی شیخ ولو تراپاو الینا مع مسلمین او کب فیصلہ روڑی چن مسلمان سر ددل آنجای نبی خو وجبہ اجمعان بیا طول آئیما وی چی بیا فیصلہ کول واجب دی وَإِن تُعْرِضْ کے تیراجو کے ددین اپلن یدرو کا چار کی ذرا نشی رسولتا تیچے وَإِن حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ کا تپیسلو کی ددی پمینس کے پحکم بینهم فیصلو کا ددی پمینس کے بالقسط بالعدل بانصاف سرا ان اللہ يحب المقسطین یقینا اللہ خو خی انصاف کون کی العادلین چ انصاف کی په حکم کې الله خو خی سمانا دا محبت خمیل القلب تو یصيبهم لازم ور سره اصابت ته بدل ور کوي وکای په یحکمونک څنګه په فیصله کی پتا و اندو تورات دی سره تورات دی بیا حکم الله دی کې د الله فیصله دی پر جام استفهام د تعجب دی ان لم يقصدوا بذلك معرفت الحقیقت دی نقص کوي په دې سره معرفت تقص بل ما هو هو علی بلکې هغه سغواړي چې ساسانی پدوي ثم تولوا نبي مخغر زین یو ریزونا بیا مخغر زیان حکم کستا د فیصله نه پر جام سره چې موافق د دې کتاب سره بعد ذلك فسدی تحکیمنا
وما اولئک ندیدا بالمؤمنین مؤمنان ندی چې بتا فیصله نه کوي آخری فیصله دا وما اولئک بالمؤمنین. نو تورات کې سو او صد پر نازل شو تورات به حیثیت قانون نازل شوی والله وي فیصله په پیچا کولی ملایان او پیران او بزرګان دوی ټول په تورات فیصله کوي. ان انزلنا التوراۃ یقینا موږ نازل کړی دی تورات بیا هدن پدې کې هدایت دی د گمراهین او نور او رڼا د پکې بیان دی د احکامو. يحكم بها النبيون فیصله کوي په دې باندې نبیان د بنی اسرائیل الذين چاته فیصله کوي الذين کسان اسلموا انقادوا لله چغاړي خدا د الله د پاره للذين دای کسان د پاره هادو يهوديان دي دا الذين اسلموا دا د نبیونو د پاره صفت فیصله کوي هغه نبیان چې د خدای حکم دی غاړي خلا چا د پاره فیصله کوي للذین دای کسان چې يهوديان شوی دي دا ول وربانین ول احبار دا په ادب د نبیونو فاعل دی حکمو د پاره په ترکیب پوښي معنا بداسي شتا شاید ته وګوري فیصله کوي په دې باندې نبیان وربانین خدا پرست خلق ول احبار پیران چا د پاره فیصله کوي للذین هادو دای کسان د پاره چې يهوديان دي دي کې تقدیم او تاخير دي. ربانیون چاته وی العلماء منهم عالمان د دینا والاحبار الفقهاء خلق چې په دې دین باندې پوهیږي. احبار جمع د هبر د بزرګان عالمان ته وي بما بسبب الذي بسبب دا غسا استحفظوا استودعوه چې دوی سره امانت کړی دي دوی استحفظهم الله چې الله وریاد کړی دي ایاه دلرا من کتاب الله د الله د کتابنا ایبدلو چې دی بدل کی وکانو علی شهدا دی په دی باندې گوا چې نو اپن فلا تخشوا الناس خلقنا مویری گئی ایها اليهود بالاظهار ما عندكم فخار کول دا غت چې تاسو سره دی منات محمد صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام صفات والرجم وغيرهما خلقنا مویری گئی چې دا خلق بیا را سره دشمنی شروع کی او حق نه بیانو قسم دے دا ملایان دا قشان کار کئی زمان دا دے معاشرے ملایان حق پٹھائی گو رئی سوکتے تپوسو کی دا مسئلہ سنگا دا دا تبا خور دیا ہوئی بد ما تا پتا نشتا دستا کرنا اور بے خصوص دے بدعات مبارکی گو رئی خلق حق پٹھائی سوک میلاد شریف کئی ورطوئی میلاد شریف سنگا خدا کرنا دا نبی علیہ السلام صفات پکی بیان شدی کس نقصان واسقات شریف خدا صدقه خو به وشي کړ حرج پکې سره تاسو به پوښتنه اسقات شریف او د میلاد شریف باندې زمان غدا مله الله خلقنا مویریږي په اظهار د معنات محمد ورجم غیر وخشونی په کتمانی مانویریږي په پټولو داږي کې ولا تشترو تستبدلوا ما خلی مبدلوی پایتون زما تمنن قلیلا لگی پیسی د دنیا نا تاخذونه چې تاسو اخلی علا کتمانی په پټولو داغي ومن لم يحكم وسو چې فیصلهونه کی بما پاسان ذل الله جل نازل کړي پولای کو ملک کافرون دا کفر کوون کی دا کافران دی به په دې مانزل الله سره دغه تهدید د يهوديان ته چې تحریف په حکم الله کوي په حد زنا محسن کې تاسو به پوښتنه کنه شي اکرمه و یبلغ حکم انما يتولى انما يتناول من انكر بقلبه وجحد بلسانه اما من عرف بقلبه كون حكم الله واقر بلسانه كون حكم الله الا انه بما يحكم اتى بما يزاد فهو حاكم بما انزل الله ولكنه تارك له فلا يلزم دخول پوښتنه مسئله باندې یقین دې چې دا ما انزل الله دی پخلی اقرارم کئی چی دا مانزل اللہ دے و عمل بھی نہ کئی نگوری دا کافر کی گی نہ پدے باندے خواہ گناہگار دے خو کافر نہ دے تاسی پہ پوچھے پدے دی اولا شو گورے ماتر خوٹی منشت اولا شو گورے نے رکھے خط تفصیلات کی پڑی بس پکی دور شریف ہوا ہے اللہم صلی